أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هغه زنانه چې طلاق کړی شي انتظار به کوي په خپل نفسونو باندې 3 حیضه او جایز نه دي د دوی لپاره چې پټ کړي هغه شی چې پیدا کړی دی الله پاک د دوی په بچیدانو کې که چېرته دوی ایمان راوړي په الله په ورځ د آخرت باندې او خاوندان د دوی ډیر لایق دي په واپس کولو د دوی سره په دغه موده کې ان ارادو اصلاحا که غواړي هغوی اصلاح لره ولهن مثل الذي عليهن او د پاره د دغه زنانو حقونه دي په شان د حقونو چې په دوی باندې دي بالمعروف په ښه طریقه وللرجال عليهن درجه او د سړو د پاره په دوی باندې غټه درجه ده اوچته درجه ده والله عزیز حکیم. الله پاک زورور دی او حکمتونه والا دی. روت د مخکې سردار چې مخکې آیت کې د ایلا ذکر وشو په هغې کې ښځې ته وقتي طور چې کوم دی هغه جدا کېدل پیښیږي سړی د خپلې ښځې نه قسم وکړي زه به تا ته نه نږدې کېږم نو د یو وخته پورې هغه د سړي نه جدا شي. نو اوس دلته د طلاق و تذکره ده چې په دې سره جدایي راځي د دې ښځې د خاوند نه. شان نزول د دې آیت دا دی چې اسماء بنت یزید بن سکن انصاریه رضی الله تعالی عنها هغه خپل خاوند طلاقه کړې وه. په هغه وخت کې د طلاق څه عدت مقرر نه و نو دا لاړه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پسې چې زه خپل خاوند طلاقه کړې یم زه به څو عدت تېروم. نبي علیه السلام غلی شو خاموش ځکه حکم نه و راغلی. نو وروستو دا آیت نازل شو مطلقات هغه ښځې چې هغه طلاقه کړی شوي هغه به انتظار کوي په خپل نفسونو باندې 3 حیضه نو عدت مقرر شو. نو د دې ځای نه اوس وروستو د طلاق و د عدت د رجوع او د زنانو سره د ښه ژوند تېرولو دا مسائل بیانېږي. عربو به په دې کارونو کې ظلمونه کول په زنانو باندې دارنګې اوس دې زمانه کې هم چې کوم دی هغه ډېر خلق هغه ظلم کوي د دین نه ناخبره وي هم طلاق ورکړي او د هغې نه وروستو بیا چې کوم دی د هغه ښځې سره میلاویږي. چې طلاق ورکړی شو نو د هغې نه وروستو چې کوم دی عدت به تېروي د دې خاوند دپاره دا جایز نه ده چې په ښځه باندې ظلم ونه شي. نو الله پاک حقدارو ته حق ورکوي او ظلم دفع کوي. عربو خپلو ښځو له طلاق ورکړه چې کله به عدت پوره شو نو بیرته به ورته بیا رجوع وکړه. دا سلسله به دغه شانتې چلېده نو دا ښځه به نه خاوند واله وه مړوښه او نه به چې کوم دی هغه طلاقه کړی شوې وه بې خاونده او طلاق به هم کله دومره ورکول چې 100 ته به ورسېده 100 طلاق به ورکول. نو خدای پاک د طلاقې شوې ښځې عدت مقرر کړ چې دا 3 حیضه دي چې 3 حیضه وشو تیر شو نو ښځه د دې خاوند د نکاح نه ووته لاړه بیرته بیا د ده د رجوع حق نشتی او طلاق چې کوم دی هغه د ضرورت مطابق د 3 پکار دی نو د 3 نه سیوا 10 او 20 او 100 دې ته ضرورت نشتی. نو په دې آیت کریمه کې مسله د عدت بیانېږي نو خو د داسې طلاقې شوې ښځې چې هغه آزاده ښځه نو د هغې 3 حیضه عدت دی ځکه حدیث کې راځي طلاق الامة 2 وعدتها حیضتان. طلاق د وینځې چې کوم دی هغه 2 دي او عدت یې هم 2 حیضه دی نو دا د آزادې ښځې 3 حیضه عدت دی. دویم دا چې دغه ښځه د حیض واده وي
ماهواري بیماری په هغې باندې راځي هغه بعضې هغه چې هغو ته ماهواري بیماري نه راځي د ماشوموالي د وجې نه چې هغه کم عمره واده شوي او یا چې کوم دی هغه بوډۍ هغې ته بیا حیض بند شي نه راځي نو د هغې عدت دلته مراد دی د هغې عدت چې دی هغه 3 میاشتې دي 3 میاشتې عدت دی د هغې دریم دا دی چې ذوات الاحمال نه یعنی حاملي نه ځکه حامله ښځه چې کوم ده د هغې عدت چې دی هغه د ماشوم پیدا کېدل دي کله ماشوم پیدا شو بس په هغې سره د هغې عدت ختم شو څلورم دا دی چې دا مدخول بهای یعنی د دې سره خاوند میلاو شوی ځکه چې کومه زنانه چې هغې سره خاوند نه میلاو شوی د هغې عدت نشي صورت احزاب 49 نمبر آیت کې راځي یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مسلمانانو کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره بیا تاسو طلاق یې کوئ هغه مخکې د دې نه چې تاسو رسېدلي هغو ته نو هغو له څه جوړه جامه ورکوئ هغه په ښه طریقې باندې ازادي کوئ او په هغوی باندې ستاسو دپاره عدت نشته چې هغه عدت چې کوم دی تېروئ او تاسو هغه شمار کوئ دا نشته نو داسې ښځې ته چې دغه شرطونه پکې دی د هغې خاوند چې کوم دی هغه طلاق رجعي ورکړي نو د هغې عدت به 3 حیضی نو قروء چې دی دا د قرع جمع ده دا په لغت کې د دې 2 معنی راځي د ذوات الازداد نه دی حیض ته هم وایي او طهر ته هم وایي وینه راتلل ماهواري بیماري او طهر پاکېدو ته هم ویل کېږي نو امام شافعي صاحب چې کوم دی هغه طهر وایي چې درې پاکۍ چې په دې باندې راشي په دې ښځه باندې د طلاقو نه وروستو نو بیا د دې عدت پوره شو امام صاحب وایي چې د دې نه مراد 3 حیضه دي چې دې ښځه باندې وروستو 3 حیضه راغله نو بس عدت د دې پوره شو نو د عدت د حکمت هم د معلومیږي چې دا 3 حیضه تیر کړي ځکه چې پته ولګي چې د دې په رحم کې بچی دانه کې هغه بچی شته او که نشته مقصد په دې کې دا چې د خلقو نسب ګډوډ نشي نو په دې وجه باندې دې ښځې دپاره دا حرام دی چې هغه د خپل رحم هغه باچیداني هغه حال پټ کړي نو که حمل پټ کړي نو بچی به د خپل پلار نه بل چاته منسوب شي چې د هغې بیا خرابې نتیجې دي دغه شانې بچی به د خپل خاوند د خپل خاندان نه به محرومه شي د خپل میراث ته محرومه شي دغه شانتې محرمې ښځې به د هغې نه پرده کوي دا پکې بله خرابي ده بلکې دا ممکن ده چې دا معشوب چې بل چاته یې منسوب کړی دی نو د خپلې محرمې سره چېرته نکاح ونه کړي د دې داسې ښځه چې هغه دغه دی په خاندان کې د باندې حرام وي هغه سره ځکه چې دا خلک خو مشهور کړی په بل چا باندې دا پلارکي زوی دی نو بیا به د خپل محرمې سره نکاح وکړي نو بله خرابي به پکې لازم شي بل کفر کې به واقع شي دغه شانتې د پردي پلار ته چې نسبت کېږي نو د هغه د مال ناجایز وارث هم جوړېږي دی که نه پردي سړي ته د دې نسبت وشو او دا د فلاني زوی دی نو بیا به د هغه په مال کې وارث وي او حالن کې دی خو د هغه زوی نه دی د بل چا دی دغه شانتې د هغه د ښځو غیر شرعي محرم به هم جوړېږي او د دین علاوه نور د شر او د فساد ډېرې دروازې چې کوم دی هغه به کولاو شي نو مثال په طور که ښځه حمل پټ کړي او د بل چا سره واده وکړي نو دا واده به د دې لپاره حرام وي او بل سړی د دې سره چې جما کوي هغه به زنا وي که حیض پټ کړي دا وایي چې طلاق نه وروستو 3 حیضونه هغه تیر شوي دي نو دا چې کوم ده د خپل خاوند د رجوع حق ختموي بیا خپل ځان د بل سړي لپاره په غیر شرعي طریقې سره مباح کړو که وایي چې لا 3 حیضونه نه دي تیر شوي حال دا دی چې هغه 3 حیضه تیر شوي نو دا بیا په ناحقه د دې خاوند نه نور نفقه او خرچات او عامه دا غواړي حالا کې د دې حق خو نشته د هغې نو د حرامو کې مبتلا کېږي نو دا خرابیاري دی پکې نو عدت الله پاک مقرر کړی په هغې کې فایدې دي مصلحتونه دي
یو دا دی چې د ښځې د خېټې هغه بچی چې کوم دی هغه معلوم شي چې دا د چا دی، په دې سره دا معلومیږي. د طلاق ورکړه د هغې نه وروسته 3 حیضه ده، دا د خاوند په کور کې تیری. نو که حیض راغی پته ولګېده چې بچی دی، که حیض نه راغلی حیض نه راځي، پته ولګېده چې بچی دی په ګېډه باندې، ځکه حیض نه راځي. د طلاق په وجه چې کوم هغه وقتي طور خفګان راغلی دی د دواړو فریقو په منځ کې، د ښځې د خاوند په منځ کې، نو هغو ته د سوچ موقع میلاو شوه، نو بیا به یو بل سره صلح وکړي او واپس به شي یو بل ته. بل دا دی چې هغه رفع ندامت دی، دواړه فریقه چې کوم دی هغه که په طلاق باندې خفی، نو شریعت دلته دوی ته عدت مقرر کړي چې عدت به تیری، نو په دې کې به وروسته دوی سوچ وکړي، یو بل ته به رجوع وکړي. که عدت نه وی نو بیا خو انسان کمزوری دی، نو کیدای شي دنه څه نقصان واقع شوی دی. او بل دا دی چې که د ښځې سمدستي د بل چا سره نکاح کېدل جایز وی، نو بیا ممکن وه چې د ښځې د په خېټه کې چې کوم حمل دی د هغې نسبت به چې کوم دی د خپل پلار نه علاوه بل چا ته کېده، نو ماشوم هغه نسب چې دی هغه به ګډوډ شوی. نو داسې مختلف حکمتونه دي په دې کې. نو والمطلقات یتربصن بانفسهن، او طلاق ښځې چې کوم دی هغه به انتظار کوي په خپل نفسونو باندې 3 قروء 3 حیضه، ولا یحل لهن، او حلال نه دي د دوی لپاره. یتربصن بانفسهن 3 قروء، انتظار به کوي په خپل نفسونو باندې 3 حیضه. نو د جاهلانو شانتي کار به نه کوي چې څنګه ورته طلاق ورکړو چې زه ما طلاق کړې او وځه د کور نه ویې شړي. د دې نه وروسته بیا د دې ښځې خرچه ده په هغه باندې، د دې عدت ورځو کې چې کوم دی دا 3 حیضه، دا به د دې خاوند په کور کې خرچه به ورته دا خاوند ورکوي، دا په دې باندې نه ده، ځکه چې د ده د حق دپاره دا ناسره چې د ده حق ثابت شي. حق په بچي کې دی، که بچی و جو به پته ولګي، که بچی نه جو هم به پته ولګي. نو خپل نفسونه چې کوم دی هغه به ایثار کړي، انتظار به کوي په هغې باندې. نو شریعت ورته وایي چې ته د خپل نفس خلاف کوي، په دې کې به ته ډول ډال هم کوي او 3 حیضونه به تیری، د دې لپاره چې هغه خاوند دې ته رجوع کړي. ولا یحل لهن یکتبن ما خلق الله فی ارحمهن، او جایز نه دي د دې ښځو لپاره چې پټ کړي هغه څه چې الله پاکه پیدا کړي دي د دوی په رحمونو کې، من الحیض والولد، یا حیض دی او بچی دی. که د دې بچي دانه کې هغه حیض او وینه راځي هغه به هم نه پټوي، چې دروغ به نه وایي چې حیض راغلی دی نه راغلی، یا نه دی راغلی او حیض راغلی، دا به نه پټوي. بچی چې کوم دی هغه به هم نه پټوي چې د دې په بچي دانه کې بچی شته، په خېټه بچی شته، او دا دروغ وایي چې نشته، نو مطلب دا دی چې دا زر ځان روزګاري چې بل چا سره نکاح وکړي. یا بچی نشته دا دروغ وایي چې را بچی دی، نو مطلب دا دی چې را 9 میاشتې بیا دا انتظار کېږي، دا بچی پیدا کېږي تر هغې پورې به زه ناسته یم، نو یا به خاوند ځان واړوم، او که دغه نه وي نو خرچه خو بهره به شي که نه، یو 8-9 میاشتې به پې ځان وساتم، دا به نه کوي. ان كنا یؤمن بالله والیوم الاخر، که چېرته دوی ایمان راوړي په ورځ په الله باندې په ورځ د آخرت باندې. وبعولتهن حق بردهن فی ذلک، او د دوی خاوندان چې دی هغه زیات حقدار دي د دوی په واپس کولو کې، په دې عدت کې دنده. کله چې د دې سړي فکر ورسېده چې دا ما بد کړي دي او بیا دا دې رجوع کوي، نو رجوع کولی شي په دې کې دا خپله ښځه چې کوم دی هغه واپس کولی شي. خو شرط پکې دا دی چې د دوی اراده چې کوم دی اصلاح وي، اصلاح ان ارادو اصلاحه، که چېرته اراده د دوی اصلاح وي، تنګول نه وي، د ښځې تنګول، لکه څنګه چې جاهلیت په دور کې به عربو خپلې ښځې تنګولې، لکه مخکې ما وویل چې کله به عدت هغه ختمېدو کې شو بیا به ورته رجوع وکړه، او بیا به چې کوم دی طلاق ورکړه، بیا به ورته رجوع کوله، بیا به یې طلاق ورکړه، نه به ورسره میلاوېده د ښځې په شانتې خزوالي به پې هم نه کوله، نه به بهر بل چا ته پرېښوده چې هغه د بل چا سره نکاح وکړي. نو اصلاح مقصد وي دغه ټیک ده، اصلاح مقصد نه وي، تنګول مقصد وي، نو دا خو بیا غټ ظلم دی، الله پاک په دې باندې خفه کېږي. فی ذلک یعنې په دغه عدت کې. نو که سړي په دې عدت کې د رجوع کړه
نو د 3 طلاقو نه اختیار چې کوم دی هغه لاړ 2 طلاقو ته. آینده دپاره دی د 2 طلاقو مالک شو. یو طلاق د سره 3 کال توسو هغه یو یې ته والوزو نو 2 پاتې شو. اوس که چېرته بیا دی دوباره طلاق یې ورکړه نو د ده سره یو طلاق پاتې شو 2 ترې راړه. او که په 3م ځل بیا طلاق ورکړه نو بس بیا لاړه. په 3م ځل د ده سره د 3 طلاقو اختیار دی. که په 3م ځل یې طلاق ورکړو بس دا ښځه د ده د نکاح نه ووته. چې ووته نو دا به بیا د بل سړي سره نکاح کوي او که هغه بیا په خپله رضا باندې پرېښوده نو بیا به د دې خاوند سره دا واپس نکاح کوي. او که هغه نه پرېښوده د هغه ښځه ده نو په دې کې حلالي چې کوي حلاله چې هغه په شرط د دې چې یاره دا ښځه به د یو شپې دپاره د تا سره پاتې شي یا د یو څو ورځو دپاره د دې دپاره چې هغه ته بیا پرېږدي او واپس یې خاوند ته راشي. دا حرام کار دی، ناروا دی. دغسې حلاله صحیح نه ده. دا شرط به پکې نه وي. حلاله دا ده چې هغه بل سړي ته په نکاح کې دا شرطونه پکې نه وي او بیا که هغه پرېښوده واپس دغه ښځه د دې زوړ خاوند نکاح له راځي نو ټیک ده. نوی نکاح چې وشو بیا دی د 3 طلاقو اختیارمند شو. چې نوی نکاح وشو نو په 3 طلاقو اختیارمند شو دی. نو دا 3 چې کوم دی هغه په یو ځل باندې الوزوي نه او که جدا جدا هم دغه کړه والوزول نو لاړه خبره ختمېږي. نو دغسې به کوم سړی چې حلاله کوي حلاله چې هغه ښځه د بل چا دپاره د یو شپې او د 2 شپو دپاره حلالوي. حدیث کې راځي چې دا سړی چې کوم دی د کرایه پیسه دی، التیس المستعاب، د کرایه پیسه ورته پیدا شوي دی. نو که مثلا سړي یو طلاق ورکړه او په دې کې عدت تیر شو نو تجدید د نکاح به وکړي. بیا اوس که عدت تیر شو عدت کې دنده په دې 3 حیضو کې دنده رجوع دی وکړي په قول یا په فعل سره د دې ښځې ته واپس شو جو ټیک ده. او که 3 حیضه ووتل عدت ختم شو نو بیا به نکاح به تازه کوي. لکه څنګه چې اولنی نکاح دی نو په هغه کې مهر به خطبه به اعلان به ګواهان به دا به ولهن او د دې ښځو دپاره مثل الذي علیهن بالمعروف په مثل د هغه حقونو دي چې هغه په دوی باندې دي بالمعروف په ښه طریقه باندې. نو په دې کې چې کوم دی هغه زنانو سره ښه سلوک کوله دا ذکر دی. د طلاق موقع خو د دې وجه راځي چې هغه خاوند د ښځې حق نه مني، ښځه د خاوند حق نه مني، یو بل حقونه نه مني. نو د دې وجه نه د یو بل سره چې کوم دی هغه خفګان راشي حتی چې خبره دې ته ورسي چې ښځه طلاقه کړي. نو سړی وایي زما حق شته خو د دې ښځې حق نشته، ښځه وایي زما حقونه دي خو د دې خاوند حق نشته. بعضې خلک چې کوم دی هغه ښځه د حیوان نه هم بدتره ګڼي، د هغې لپاره هېڅ حق چې کوم دی هغه نه ګڼي. نو د دې وجې نه هغه طلاق راشي. نو قرآن وایي چې د دې ښځو لپاره هم حقونه دي په شان د هغه چې په دوی باندې دي. دا ټیک ده، خو دا خبره غلطه ده چې د دوی حقوق مساوي دي. د ښځې او د خاوند حق مساوي دی. د ښځې او د خاوند حق چې کوم دی هغه مساوي نه دی. لکه څنګه چې مغرب والا انګریزان دوی ځکه چې وروسته راځي وللرجال علیهن درجه، د سړو لپاره په دوی باندې غټ فضیلت دی، لویه درجه ده. نو په فطري قوتونو کې هم ښځه د سړي سره برابر نشي کېدی. دغه شان په جهاد په اجازت کې د میراث په دوچن کېدو کې چې سړي ته چې کوم دی هغه دوچن میراث میلاویږي، ښځې ته یو چنه. دغه شانتې د کور په چلولو کې، په مشرۍ کې، په اختیار د طلاق او د رجوع کې، او په دې کې سړی مشر دی که نه، د ده حق زیات دی، د ښځې چې کوم دی حق نشته کم دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د سړو درجه په دې وجه ده چې هغوی ښځو ته مهر ورکوي، انفاق پرې کوي. څوک چې په ګواهۍ کې او په عقل کې چې کوم دی هغه سړي برتر دي د ښځو نه، ښځې بدتر دي. دغه شان صحیح حدیث کې راغلی دی، ابو هریره عنه فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل که ما یو تن ته حکم کولی د سجدې کولو چې بل چا ته سجده وکړي، نو ما به ښځې ته حکم کړی چې خپل خاوند ته سجده وکړي. خاوند دومره حق دی. او ابن ماجه کې حدیث دی، هغې کې راغلی دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې خاوند ښځې ته حکم وکړي چې د دې سور غر نه ګټې وړه تور غر ته، د تور غر نه ګټې وړه سور غر ته، نو هغه به وړي. اگر چې په دې کې څه فایده نشته خو د هغې لپاره د دې خبرې منل پکار دي. او بل یو حدیث کې راځي چې که په تنور باندې دا ښځه ولاړه او ډوډۍ دې سوځي او خاوند دې دا ښځه را وبلله
نو دا به خبره بني او دا زیبه ډوډۍ دې وسوځي او د خاوند خبره به کته نه غورځي. او بل یو حدیث کې راغلی که په خاوند باندې د خپو نه راواخله د سره پورې یو دانه وخیږي دانه او دا ښځه د هغې هغه وینې او زوي د هغې د بهیږي او دا یې سټي په ژبه باندې نو هم د خاوند حق نشي پوره کولی. نو دا د سړو حق دی په ښځو باندې. بیا د ښځو هم حقونه دي د عربو په شانتې چې کوم دی هغه دغه شان ظلمونه به ورسره نه کوي یا د جاهلانو په شانتې د عام مطابق چې کوم دی خوراک به ورکوي سکاک به ورکوي جامه پایزار ښه سلوک د اوسېدو جدا ځای او د هغې د مباشرت د دې حق دی هغه حدیث کې راځي په مخ به یې نه وهي کنځل به ورته نه کوي او شړي به یې نه د کور نه چې وشړي هجران به کوي جدا کېږي به د ادب دپاره دی په کټ کې د کټ به دې جدا کړي نور دا نه ده چې د کور نه لرې کړي دغسې به نه کوي. او د ښځې دپاره به ډول سینګار کوي لکه څنګه چې ښځه د خاوند دپاره ډول سینګار کوي نو دغه شانتې به دا سړی هم د ښځې دپاره ځان ښایسته کوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي اني لاحب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي المرأة. زه دا غواړم دا خوښوم چې د ښځې دپاره ځان ښایسته کړم لکه څنګه چې دا ښځه ماته ځان ښایسته کوي. نو هغه څیزونه به نه استعمالوي چې په هغې باندې هغه ښځې ته تکلیف دی. مثلا داسې بدبودار څیزونه چې ماسوتن مولی وخوري یا پیاز یا نسوار کوي او هغه خوله نه پاکوي مثلا یا نور داسې بدبودار څیزونه یا خپله صفایي نه کوي د ترخونو نه د خولې نه د دې نه بین خیږي هغه عاجزه د حیا د وجې نه دې ته څه ویلی شي نور دتې تنګه نو ده له په خپله دا سوچ پکار دی چې دغسې دغه نه ځان وساتي. نو د دوی دپاره حقونه دي په شان د هغه حقونو چې په دوی باندې دي خو بالمعروف په ښه طریقه باندې. معروف هغه شي ته وایي چې هغه طبیعت هغه پیژني انکار ته صحیح طبیعتونه نه کوي عقل یې قبلوي او د نفس د عزت او کرامت سره موافق وي او شریعت هم د هغې اقرار کوي هغې ته معروف وي. نو په معروف طریقې سره چې کوم دی د ښځې حق دی په خاوند باندې د خاوند حق دی په ښځه باندې. نو بیا د ښځه باندې چې کوم دی خدمت چې دی هغه واجب دی د دې خاوند او که نه عام د کور دا کار چې دی. نو بعض علماو په نسبت باندې دا واجب دی بعضې وایي چې واجب پرې نه دی خو معروف طریقه دا د خلق چې کوم دی هغه په کورونو کې د خپلو ښځو نه هغه خدمت اړي دغه ښځې چې کوم دی وړه هغې کې ډوډۍ وله پخوي ګولی پخوي کټ بستر هغه سموي او دا احادیثو کې هم شته. نبي علیه السلام خپل لور فاطمه رضی الله عنها چې کوم دی هغې په باره کې دا فیصله کړې چې ته به د کور خدمت کوې. علي رضی الله عنه ته وایي چې ته به د بهر د ګټه وټه کوې راوړې به دغه تقسیم دی. نو ښځه به د کور خدمت کوي او ابو درداء رضی الله عنه لور رشته راغل وه یو ځوان و هغه ښه عالم سړی او ښه سړی و هغه وینا کړې وه د ده د لوره نو نور ټول پرې متفق وو خو ابو درداء رضی الله عنه هغه نه متفق کېده. نو هغه ورته تپوس وکړو ولې دا سړی دی دغه فاسق فاجر دی نه فاسق فاجر هم دی مال یې نشته مال یې هم شته په دې کې څه غلطي څه چل دی چې ټول دا خپل لور هغه هېڅ غلطي پکې نشي. یو خبر ده د ده مور پلار بوړه دي مور پلار یې دی شي په کور کې. نو زه د خپله لور هغه چاله ورکوم چې د خواښې اسخر خدمت کوي چې جنت وګټي نو دله زه که نه ورکوم. نو صحابه کرام هم به داسې سړی کول چې هغه به لور خور به هغه چاله ورکوله چې خدمت یې پکې. اوس نن سبا خلق هغه سړی ګوري چې یوازې او د هغه هېڅوک هم دی وایي دا ګڼه کډه د دې خدمت نشي کولی وایي دغسې نه ده پکار. والله عزیز حکیم الله پاک زورور دی او حکمت والا دی. نو بندګانو ته چې کوم حکمونه رالیږي نو دا د هغه حق دی ځکه زورور دی عزیز دی او بیا د بندګانو او مصلحتونو او دې ته وګوري حکمت والا دی. نو څوک چې د هغه احکامات نه مني خلاف یې کوي نو دی د خدای پاک غیرت او عزت چیلنج کوي نو د خپل عذاب ته دی دعوت ورکوي دغسې نه ده پکار. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء او طلاق شوی ښځې هغه به انتظار کوي په خپل نفسونو باندې ثلاثه قروء درې حیضه ولا يحل لهن او حلال نه دي د دوی لپاره یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن
چې پټ کی هغه څه چې الله پاک پیدا کړي دوی په بچیدانو کې چې هغه بچی دي اولاد دي ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر که چاته دوی ایمان لري په الله پر ورځ آخرت باندې وبعولتهن حق بردهن في ذلك ا دوی خواندان زیات حقداران دي بردهن د دوی په واپسۍ کې چې خپل نکاح ته واپس راوړي په طلاق رجعي کې في ذلك په دغه موده کې په دې عدت په دې موده کې ان ارادوا اصلاح که دوی اراده د صلح یا د جوړ جاړي وي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او دې خزو د پاره مثل داغه حق دی چې په دوی باندې دی بالمعروف په خطرقه وللرجال عليهن درجه او د سړو د پاره په دوی باندې غټه درجه ده والله عزیز الحکیم الله پاک زورور دی حکمت والا دی ربنا ظلمنا انفسنا